نبی علیہ السلام ویخت مبارک موی مبارک شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ په فارسی کې د قرآن اول ترجمه لیکلې ده او غټ مصنف غټ عالم تیر شوی برے صغیر پاک و هند کې د پشان عالم نه دی تیر شوی دی فرمائی وی ما پلار شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ یو ځل سخت بیمار شو وی پلار میں وای چې دی زی تر ورسېدم چې زندګۍ نه نا امید شوم سترګې مې پټې شوې سر سترګې مې پټې شوې زړه سترګې مې ویښې شوې شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه تفسیر عزیزی چا لیکلی دی هغه په خوب کې تشریف راوړو او ما ته وای اے شاه عبدالرحیم بچیا خفه کېږه مه نا امیده کېږه مه الله به دې ښه کړي او اللہ محبوب تا تا تشریف راوڑی ستا تپوس تی پارا خو پا اخ طرف رازی چه پا کم طرف ستاخ پی دی وی دا خبر راتا اکڑا سترگی میں کلاو شوی چه کلاو شوی ایس نو خو زه دومره کمزور هم چې غږېدی نه شوم نو کسانو ته مې اشاره وکړه چې زما دا خپې لږ دې طرف کړئ چې خپې مې دې طرف کړې دا خبر څوک کوي شاه ولی الله رحمت الله علیه چخپې مې دی خوا کړې لږ ساعت بعد مې بیا سترګې پټې شوې وده شومه سر سترګې مې پټې شوې زړه سترګې مې ویښې شوې الله محبوب تشریف راوړلو ما خواته غیږ کې وی زما سرې خپل غیږ کې کېښودو او خپلې سینې ته یې نږدې کړم او ما ته وفرمیل شاه عبدالرحیم نا امیده کېږم الله به تا ته صحت درکړي او زه دې ستا تپوس دپاره راغلی یم الله اکبر نبی علیه السلام فرمایي من رآني فی المنام فقد را الحق چا چې زه په خوب کې ولیده هغه زه په حق ولیده شیطان ما په صورت کې نشي راتلی فرمایي من رآني فی المنام فقد سیرانی فی الیقظه چا چې په خوب کې ولیدم ان قریب به مې په ویښه هم زیارت وکړي هغه او فرمایي زه چې چا ته په خوب کې ورځم زه په خپلې ارادې سره ورځم په خپلې ارادې سره ورځم نو ما عزتمندو فرمایي نبی علیه السلام چې زه خپلې سینې ته جوخ کړم نو دا ګیرې مبارکې ویښته زما په دې مخ باندې پراته نو په زړه کې مې دا یو خواهش پیدا شو چې اے کاش که دې ویښتو نه که زیات نه وي دوه مبارک ویښته ما ته میلاو شي چې په ژوند کې ګزاره پې باندې کوم وایي ما زړه کې دا راغه الله محبوب داسې په خپلې ګیرې مبارکې لاس راکاږلو او دوه ویښته مبارکې لاس کې و ما ته یې ویې دا واخله دا شاه ولی الله محدث دیلوي رحمت الله فرمایي د خپل پلار خبر کوي وایي چې رایې کړه اوس مې په زړه کې دا خبر راغله چې دا خو خوب دی چې راپاسې څه به نه نو الله محبوب خو د الله په عطا سره له زړو نه هم خبر دی له زړو نه هم خبر دی نو ارشاد یې راته وفرمیل چې خفه کېږه مه ته چې راپاسې ستا بالغ لاندې به پراته یي وی چې راپاسېدم الله محبوب تشریف وړلو او بالغ ته مې چې وکتل بالغ مې اوچت کړو مې کتل چې څنګه الله محبوب ما ته فرمایلو اکه شانتې اویښته مبارک پراته خبر لا ختمه نه ده ډیر خلک یې نه مني دغې زمانه کې خلک وداسې نن نه 200-300 کاله مخکې شاه عبدالرحیم رحمت الله علیه تیر شوی وایي خلک رالو خلک وایي چې دا څنګه کیدی شي چې په خوب کې ویښته ورکړو ډېر خلک وایي دا څنګه راغه او خدای بندگانو صحابه کرام پرون مې یو حدیث کتو نبی علیه السلام صلح حدیبیه په وخت باندې خپل ویښته مبارک له سر نه لرې کړل او یوه شنه ونه وه هلته یې کېښو صحابه پې باندې راغونډ شو دا ویښته یې مبارک ځان سره کړه یو ویښته یې هم ځمکې ته پرېنښود